د میډیا په حواله به زه دغه ووایم چې ارشد خان چې والا هم پښتون و چې میډیا اوچت کو کم ځای ته یې ورسو که نه باید چې دغه نقیب پښتون هم زمونږ دغه میډیا ورته فکر وکړي څکه بهرنۍ میډیا وخت په وخت باندې دغه فوټیج یا دغه خبرونه ښایي یا دغه ستاسو د ملګرو د سوشل میډیا دغه زور دی چې خلکو ته دغه احتجاج یا خلکو ته دغه پرلت یا دغه درنه وخت په وخت دغه بهرنو هیوادونو کې چې څومره خلک دي هغې ته ښکاره کېږي. تاسو خپل جدوجهد تاسو خپل همت جاري ساتئ. نن زه راغلمه که وخت راته پیدا کېدو بیا به هم راځمه په دغه موقع باندې د نقیب الله شهید کورنۍ ته ټول وطن ورته د صبر دعا کوي خدای دې هغوی له صبر ورکړي او نور شهیدان دې خدای په موږ کې داسې نه کوي داسې قربانۍ د بې ځایه زموږ د پښتنو وینې دې توی نه شي. زه به د غفور لیوال صاحب دغه شعرونه تاسو ته ډالۍ کړم په دغه هیله چې خوښ مو شي. غفور لیوال صاحب نظم د انقلاب په نوم تاسو ټول ملګري خان زمان کاکړ صاحب او فیصل فاران دغه ټول لیکوالان ملګري ادیبان ملګري د هنر ملګري د سیاست ملګري ټول په دغه ځای موجود دي. تاسو ټولو ته ډالۍ کوم چې د مارګنې لمن کې ټول په غورځنګو پرګنو د مارګنې لمن کې ټول په غورځنګو پرګنو د اباسین د شور په شانې په څپو پښتنو ای د سرتور باچا لښکر په ولولو لیونو ای د خوشحال له رزمه ډکو پورتنو ښکتنو وخت د دې وخت له مغل خیلو د حساب نږدې دی وخت د دې وخت د مغل خیلو د حساب نږدې دی افق ته ګورئ سباون د انقلاب نږدې دی ای د صمد شهید په وینو رنګېدلي او خلکو د ځوان نقیب پر شهادت راقارېدلي او خلکو ای د ملالې په ټپو کې زنګېدلي او خلکو له خپل قسمته ناخبره کړېدلي او خلکو له وینو ستړیو ملګرتوب مو د کتاب نږدې دی افق ته ګورئ سباون د انقلاب نږدې دی ای د پردیو په جګړو کې جنګېدلي او نسه ای د پردیو په جګړو کې جنګېدلي او نسه د بل په عیش کې سرخېدلي یا غورځېدلي او نسه ای د هلمند او اباسین په غاړه تږي او نسه د روم راهب په منترونو غولېدلي او نسه پر ازغو ژوبله بس یو دوه ګامه ګلاب نږدې دی افق ته ګورئ سباون د انقلاب نږدې دی. او دا ډېر مهم بند دی دغه نظم چې که دا ځل ولوېدې نو بیا دې هڅ کېدل نشته دی که دا ځل ولوېدې نو بیا دې هڅ کېدل نشته دی که د کاروان تر پښو لاندې شوې بیا تلل نشته دی ستا په تاریخ کې بیا په یو غږ خوځېدل نشته دی ستا د شعور او فکر داسې ځلېدل نشته دی. ګوره غوسه کې دی ډوبېږي تور پنجاب نږدې دی افق ته ګورئ سباون د انقلاب نږدې دی. ستاسو د ټولو پښتنو نه د دغه شانتې اتفاق او اتحاد هیله کوم